دا ماشوم دی چې دا کور نه روان دی سی سی ټي وي فوټیج کې چې اوس کوم ګوري نو دی راوتی دی د کور نه څو قدم لرې چې لاړ شي نو د سپو یو ګوپ پې حمله وکړي. دا ډومبنۍ واقعه ده او دا دومره خطرناکه ده چې کالونی کې کوم کورونه دي نو د هغې خو دیوالونه هم نشته لکه په نشي حسابي صرف هغه پرده یې راوستي نو که د دې سدباب ونشي ته به یې څنګه سدباب کې د دې جالونه ونه لګي کالونو ته نو د کورونو ته به دا سپي خنزیران دا به د حملو په شکل کې ورځي او سنانه لوی سړي دی به غیر محفوظ او دا نننۍ واقعې کنټونمنټ بورډ سره سره چې زموږ نورې کومې دې سره تړلې ریاستي ادارې دي زموږ د متعلقه محکمې دي د دې کالونو مشران دي واکداران دي نو د هغې نه یې کپړې ویستې او د دوی دا کپړې چې دي هغه په مینار پاکستان کې ځوړند دي. دا نننۍ واقعه دا د ریاست په مخ څپېړه ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو نه اسمان راپرېوتو او نه ځمکه وچوېده او نه د شپږ اووه کالو ماشوم هغه افسوسناکه واقعه کې د داسې علاقه چې هغه خلک خواهش لري چې مونږ به دلته محفوظ یو او حفاظت کې به یو ښار کې نو سپو وخوړو. دا افسوسناکه واقعه دي ډېره تفصیلي واقعه د دې تفصیلات دې کې چې کوم انکشافات دي دې پسې شاته کوم کمزوریانې دي دغې باندې به خبره کوو. دا تاسو ته ښکاري دي ماشوم جمشید نومي ماشوم سهار 8 بجې چونکې په کالونو کې دا پوش ایریاز چې کومې وي نو دلته کې خو سهار کې لا خو ډیوټای والا خلک بس د وخت وځي او لا بیا هغه خلک کاروباري خلک چې هغه ودي نو 9 بجې 10 بجې دغلته د زندګۍ د پای روانېدو هغه ټایم ماشوم پیسې اخیستې دي او د کور نه روان شوی دی. دا تاسو ته ښکاري په لږ غونتې لرې چې تللی دی نو سپو پې حمله کړې ده او هغه سپو رانیولی دی او غار غار یې کړی دی او بیا د زخمونو د لاسه ماشوم مړ شوی دی. افسوسناکه واقعه دا هم ده چې داسې ایریا چې هغې کې اواز زر اورېدی شي ټول د غرب خوب باندې ودو او د دې ماشوم ګیر چاپېره د کورونو کې چا اواز ونه اورېدو. یو خو د سپو اوازونه دومره زیات وو چې معمول مطابق باندې دغلته بس د سپو راج دی نو اچا نه دی اورېدلی. به هر حال ډېرې چغې ماشوم والي خو ګیر چاپېره چې اواز نه دی اورېدلی. بیا ډېر وخت پس کور ته سوال جواب شوی دی او هغوی راغلي دي ماشوم یې راوچت کړی دی. دغې واقعه باندې چې کومې متعلقه محکمې دي نو هغې نه پس چې نوټس واخیستی شو او کاروی به کېږي. اوس به ګیر چاپېره دی چې څومره سپي دي هغه به رانیسي او دغه سپي دا به مړه کوي یو قتل عام به شروع خو کار شوی دی. زه سوال دا کوم چې نوشهره کینټ کنټونمنټ بورډ غوندې ایریا عسکري چوني ده او دې علاقه کې چې خلک دلته راځي رسالپور ته لا چراټ ته لا دلته کالونو ته نو صرف همدې دپاره راځي چې ماته حفاظت وي خو چې هغه د ځناورو نه هم نه محفوظ او بیا په داسې ځناور چې هغه سپي وي او اوس بله خبره مې واورېده چې دلته د شپې کوم خنزیران ګرځي نو هغه په 15 شلو خنزیرانو په ټولو کې ګرځي او هغه دلته راځي او هغه دلته اوس راکوز شوي دي په دې بازار کې هم ګرځي د خټ کلي کې هم ګرځي په جي ټي روډ باندې هم ګرځي د دې هوټلو خوا ته هم ګرځي. هېڅ څه پرسان حال یې نشته او دا د کنټونمنټ بورډ د غفلت نتیجه ده. د دې خو تپوس هم پکار دی خو اول دغه حساب کتاب پکار دی چې دا دلته کې کوم دومره خلکو نه ټیکسونه اخیستی شي. د دې کالونۍ نه غیر چاپېره باړ ولې نشته ګیټونه خو ورته لګېدلي دي خو شاته چې کوم ځنګل ته غرونو ته لارې دي نو هغه بند نه دي. نور پلاټینګ پکې کېږي خلک ځمکې جوړوي خو د خلکو د حفاظت دپاره پکې څه بندوبست نشته. دا خو داسې باړ پکار دی څنګه چې تاسو بحریه ټاون ته لاړ شئ نو که کوم ځای کې برساتي ناله ده په بحریه ټاون کې تېره شوې ده نو هغې نه هم ګیر چاپېره بلکل بند چال تېر شوی دی تېر کړی دی چې هغې کې د برساتي خوړ نه ځناور رانشي نو هلته به ته سپي او داسې ځناور صحیح نه کړي. دلته همغه سټایل دی پیسې د نه همغه هم راځي د انتقالونو د ټکسونو د اوبو د سیکیورټي د بجلۍ هر څه د نه
خو حفاظت تا ته نشته. نننۍ واقعي زما چې څومره ریاستي ادارې دي د دې نه یې پرتوګ ویستی دی او دا چې کومې متعلقه خاص کر کنټونمنټ بورډ، نو زه به دا وایم د کنټونمنټ بورډ زما د دې ځای چې کوم کنټونمنټ بورډ حکام دي، چیف ایگزیکټیو دی، لا د هغوی د پاسه ناست دي، لا هغوی د لاندې ناست، نو د دوی کپړې او وردیانې دې ټایم کې په مینار پاکستان کې ځوړندې دي او د ماشوم چې کومه وینه ده هغه تپوس کوي، هغه چغې وایي چې زما قاتل څوک دی. نو زه دا وایم چې دا خو د دې کنټونمنټ بورډ چې کوم متعلقه حکام دي دوی باندې د دې مقدمه پکار ده. ډېر افسوسناکه او دردناکه واقعه ده چې دا ویډیو ګوري او کوم صورتحال ته ګوري نو ورپسې یو بل پسې کړای تړلی دي او هغې کې کمزوري د کنټونمنټ بورډ هم ده، هغې کې بیا د AC کالوني چې اندروني کوم سیستم دی هغې هم ده. زه دې سره خبره زیاتوم چې دا چې کومه صورتحال دی نو د کالونو کې خو د کلو غوندې 15 فوټه دیوالونه نه، دلته خلک راځي هم دې دپاره چې زه به حفاظت کوم، ګیټ هم نه ګیټ هم کولوي. نو سبا خو به دا سپي د ګروپ په شکل کې کور ته دننه ورځي او دې ورنه به ستاسو ماشومان اوچتوي او ماشوم نه دا کوم چې غټ خلک دي، لوی سړي دي، زنانه دي، نو لرې نه ده چې د دوی قتلونه به هم د زناورو د لاس نه په دې کورونو کې کېږي او دوی به بیا عارضي طور باندې راځي چې موږ سپي ووژل او دومره مو مړه کړل. دا نه ده پکار. دا کالونیانې محفوظ کول پکار دي، دې ته غیر چاپېره باډونه لګول پکار دي او که دا نه نو دا چې کوم خنزیران ګرځي دې ټایم کې نو دا به هم په کورونو باندې حمله ورکېږي او دا دې سره هم نه کېږي چې ته له سته سپي مړه کړې او هغه له ستو سپو باندې بیا وایې چې بس محفوظ شو. دلته کې انتهایي چې کوم د غفلت ارتکاب کېږي نو هغه دلته په نوشهره کینټ کې ښکاري. دا نوشهره کینټ دا خوړونه ډک دي د خنزیرانو نه او دلته د کپړو مارکیټ نه ګیر چاپېره د سپو چې کوم ګروپونه دي د شپې ګرځي. نو د دې حفاظت هم پکار دی او دې له لار پکار ده او که دا نه نو راتلونکی وخت دلته کې غټ خلک به په دې لاره نشي